یو سړی بیمار ده، قیام درېدل په فرض مانځه کې فرض دي. یو سړی ده که فرض لمونځ نه کوي نوافل کې او دی په ناسته باندې دغه نوافل ادا کړي، نوافل ادا کیږي خو لیکن هغه ثواب به کم وي. لیکن یو سړی ده فریضه د لمانځه ادا کوي او دی په درېدا باندې قادره ده دغه فرض یې نه ادا کیږي، ځکه د فرض لمانځه لپاره درېدل دغه فرض دي. خو که چیرې سړی مجبور سي، بیمار سي، طاقت نه لري په قیام باندې، درد یې په پښو باندې یا نوره داسې بیماري لري چې هغه ته تکلیف جوړوي په قیام باندې، نو بیا شریعت حکم کړی دی چې ته په ناسته باندې دغه لمونځ ادا کړه. او بیا که په ناسته باندې دغه رکوع او سجده کولی سي، مځکه باندې ټنډه لګولی سي، بیا هم شریعت حکم کړی دی چې ته به سجده لګوې، دغه سجده فرض ده. ځکه د یو فریضې د پاتې کېدو په وجه سره لمونځ نه ادا کیږي. لیکن یو سړی که بیا دغه ټنډه ونسي لګولی، قدرت نه لري، قادره نه ده چې په مځکه باندې ټنډه ولګوي، شریعت بیا د اشارې حکم کړی دی. لیکن اشاره به په کوم انداز سره کی؟ یو سړی څه بیمار څه سجده باندې قادره نه ده، په رکوع باندې قادره نه ده، شریعت حکم کړی ده چې د رکوع او د سجدې په منځ کې به د فرق کی. که چیرې د رکوع او د سجدې د اشارې په منځ کې د فرق نه ووایه، رکوع او سجده په یو انداز سره په اشاره سره وکړه، دغه لمونځ یې نه ادا کیږي. کله چې د اشاره د رکوع لپاره کې هغه به لږ جګوي، او کله چې د اشاره د سجدې لپاره کې هغه به د رکوع د اشارې نه لږ ټیټه وي، مځکې ته ورقریب وي، مځکې طرف ته نږدې وي. ځکه سجده دغه لاندې مځکې ته کوزېدل دي او په مځکه باندې سر لګول دي، نو د اشارې د رکوع او د اشارې د سجدې په منځ کې به دغه تفاوت وي، دغه فرق به وي. که چیرې فرق نه وي، دواړه رکوعګانې دواړه اشارې یو رنګ وي، نو دغه لمونځ د انسان نه ادا کیږي. یو سړی چې په لمانځه لمونځ په اشاره سره کی، نو هغه به په اشاره سره لمونځ څرنګه وکړي؟ شریعت دغه حکم ده چې دغه سړی به په مځکه باندې کېناستول سي، هغه که د بل چا په مدد سره که په خپله باندې کېناستل کیږي، یا خو به دی د قبلې طرف ته پښې وغځوي او ملا ته به خپل بالښتونه یا دیوال یا یو شی ټیک ولګوي چې ملا یې راجګوي، مخ یې د قبلې طرف ته. او که یو سړی کېناستلی هم نسي، دی د یا یې داسې ستونې استقسم دي د قبلې طرف ته د پښې وغځوي، له خوا طرفه د بالښتونه یو دوه سرو ته کېږدي چې سر یې لږ راجګي. خو شرط دغه ده چې په سر باندې اشاره کولی سي، سر ښورولی سي. که یو سړی سر هم نسي ښورولی او صرف سترګو باندې اشاره کوي یا په خپلو بڼو باندې اشاره کوي یا په خپلو وریځو باندې اشاره کوي، دغه لمونځ قابل قبول نه ده، دغه لمونځ نه ادا کیږي. د اشارې لپاره حرکت د سر دغه شرط ده، سر به خامخا ښوروي، او دغه سر چې ښوروي دغه د رکوع او د سجدې په منځ کې به فرق واضح کوي چې د سجدې والا اشاره به لږ اوږده وي، لږ به لرې وي، لږ به لاندې مځکې طرف ته کوزوي.